د دې ټولو عبادتو مقصود د الله رضا ده. څه ده بھائی؟ د الله رضا ده، چې الله رضا شي. اوس موږ د الله رب العزت نوم ته پوښتنه کوو چې الله ته بس خوشالېږي، اے الله ته بس باندې خوشالېږي. نو الله رب العزت خوشالېږي په دې خبره باندې چې د الله د مخلوق سره ښایسته سلوک وکړي شي. الله ته په دې پوره کائنات کې د ټولو نه ګران مسلمان دی. څوک به ګران دی؟ مسلمان. د سود د عذاب نه تاسو خبر یې کنه؟ سود څونه خطرناک عذاب تاسو ټول بار اورئ د علماء کرامو. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل د ټولو نه بدترین سود، لکه موږ خو د پیسو د سودونو ته سود وایو کنه، دا سود په هر څه کې راځي. د ټولو نه بدترین سود دا د مسلمان بیزتی ده، د مسلمان دل ازاری ده. اوس موږ عبادت کوو، لیکن د عبادتو په مقصد باندې موږ پوه نه یو چې دا عبادت د څه لپاره کیږي. د جمعې مونځ دی، د اختر مونځ دی، په مخکې صف کې څومره ډېر ثواب دی که نه دی بھائی؟ لیکن تاسو ګورئ لکه د دې عبادت دا فلسفه وګورئ چې په عبادت کې اصل کې مقصود څه دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي یو سړی د جمعې مانځل راغی، د اختر مانځل راغی، او د خلکو سټونه پلان نه کړه، چا په سټ خپل روان اړول. ادب دا دی، احترام دا دی چې ته کله مخکې راځې نو پکار دا ته سړی دا کوي چې بھائی لا رب زم په خلکو بد لګي، یاره خو خپل واړه وکنه. نه ته مسلمان یې، ستا په دې زړه کې څه ده؟ کلمه ده. ته ډېر قدرمن یې، ته ډېر عزتمن یې، اگر که ته هر څنګه یې، لیکن زما دپاره څه یې؟ محترم یې. د عبادت منشا او مزاج وپېژنئ چې بھائی ته خپل واړول په مسلمان یې، د مسلمان بې عزتي وکړه، د مانځه غونډ ثواب یې لاړو. څومره عجیبه خبره. مقصود نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل کعبه د کعبۃ الله د الله کور دی. اوس د دغه کعبه څوک بې حرمتي وکړي، بې عزتي وکړي، نو موږ ورته مسلمان نه وایو، کافر ورته وایو. صحیح ده؟ موږ چې په کوم کال تللي عمرې له په هغه کال باندې چېرته یو بدبخت راغلی و، هغه په دې کعبې باندې تیل ورړول، پټرول یې ورړولی، یو بس هغه شرطې والا ونیو، یو بیا پته هم ونه لګي چې په کوم طرف یې وړي، او ډېر تیز دي که نه ماشاءالله، او هغو ته فول اختیاري. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي که یو سړی داسې وکړي چې دا کعبه ورانه کړي، ویړنه، نو دته دا دومره غټ جرم نه دی چې څومره د یو مسلمان زړه ته دا تکلیف ورسو، دا غټ جرم. پوه نه شوې زما په دې خبره؟ وستا عبادات وکړه، روجه دې ونیوه، ټیک شو، او اختر موقع ده، او وسرو ته فایرنګ شروع کړی دی، او ډزر نو تا ایزای مسلم وکړو، مسلمان له تکلیف ورکړو که نه، نو ستا د عباداتو څه خوند وکړو، څه مزه یې وکړه، تا خو لاړې د مسلمان بې عزتي دې وکړه، د مسلمان دل ازاري دې وکړه، هغه ته دوله تکلیف ورسو، ستا عبادت لاړو بس الله وشو. تا سپوږمۍ دې ولیده یا دې ونه لیده، او روه اختر دې وکړو، اوس یو طرف ته اختر وشو او یو طرف ته روجه ونیولی شو. اوس مسلمان غریب د دې نه دی خبر چې د اختر هم عبادت دی او د روجه نیول هم عبادت دی. اوس د عبادت ته نیسې فلسفه یې زده کوي چې بھائی موږ د عبادت ولې کوو؟ الله رضا کوو که نه؟ اوس د الله په رضامندۍ کې موږ داسې وکړه چې بھائی بل مسلمان له هم تکلیف ورکړو. ما ته پکې پرون یو ملګري ووایي، مفتي صاحب وایي، یو کس پکې ووایي چې یاره د اختر په ورځ باندې شیطان روجه نیسي. جمعه ته مطلب څه دی؟ چې دا کوم خلکو چې روجه نیولي دا شیطانان دي. انا لله و انا الیه راجعون. لکه د عبادت منشا دا ده چې ته زبرګ شوې، ته فرشته شوې، او دا ټول خلک شیطانان شو، او ته خوشحاله شو. نو په دې خبره به الله خوشحاله شوي که خفه شوي به تاسو راته ووایه. دا خو ته خو د جاهلانو خبرې کوې. پرون ما دلته یو ځای کې دلته مسجد کې بیان، کومو کسانو چې اختر کړی دی بالکل ټیک ټاک یې کړی، صحیح دی، د هغې وجه دا د هغو اذان نه دی کړی. مولي صاحب ورته ویلي، او وایي چا ورته ویلي؟ د مولي صاحب نه بغیر چا اختر کړی؟ خو مولي صاحب ورته ویلي که نه چې لږ اختر وکړئ، جو اختر یې کړی. په دې کې خو د عوامو څه ګناه نشته.
مولوی صاحب ورته ویلي بھائی روژه کوي هغه روژه کړې ده دواړه طرف ته ټیک ټاک دي او یار د الله د رضا لپاره ولې خپل ځان نه جهنمیان کوئ یو سړی اختر کړی دی په دلیل یې کړی دی هسې نه دی کړی او یو سړی روژه کړې ده په دلیل یې کړی هسې نه دی کړی کوم سړی چې روژه کړې ده صحیح ده زما په خپله روژه وه رؤیت هلال کمیټي په دې خبره ځان پوهېږئ ګورئ د رؤیت هلال کمیټۍ مثال د دارالقضا دی د قاضي القضات دی د ټولو قاضیانو نه مشر قاضي حکومت هر اداره متعین کوي بای دا د اکسایز اداره ده دا پولیس دی دا ډیوټۍ دپاره دی دا فوج دی دا د ډیوټۍ دپاره دی دا عدالت دی دا د دې دپاره دی هر یو اداره حکومت مقرر کړي ده چې دا به خپله ډیوټي کوي اوس رؤیت هلال کمیټي هغې باندې ښه باقاعده پلکه او تنخواګانې خلکلي د دنیا غټه مشینري وله ورکړې ده زما او ستا د ټیکس نه چې کوم دی پیسې ځي او د هغو تنخواګانې ډکېږي دغه مشینرۍ زما او ستا په پیسو باندې راځي اوس چې دا دومره خرچې شوي د هر څه شوي دي دې له موږ د قاضي درجه ورکړې ده چې کله تا د قاضي درجه ورکړې ده اوس به ته وایي چې یاره زموږ په خیبر پښتونخوا کې چې کومه کمیټي ده نو دا د هغې ماتحت ده دا زونل کم کمیټي چې ده دا د هغې ماتحت ده دی به صرف هغو ته شهادت فراهم کوي د هغو خوښه ده که اخلي که نه اخلي دی به ورته صرف خپل شهادت ښیي چې بهی دونه ګواهي شوي ده هغو به یې ګوري که هغو ته معتبر وو فیصله به کوي قاضي دی اوس ته په قاضي زور نشي راویستی چې بهی ته زما دا ولې نه منې نه یې منم زه څه چل کوي هغو ته اختیار دی الله وله پاور ورکړی او دا پاور ول ما تا ورکړی مقرر کړي چې کله دې مقرر کړی اوس به فیصله هم منې په هر څه کې منم او صرف چې کوم دی په روژه په اختر کې نه منم نو چا چې روژه کړې ده د هغو د مرکز سره روژه هم وه د مرکز سره اختر هم کړی دی بالکل ټیک ټاک دی د دو ذمه فارغه ده هېڅ پې نشته ځکه چې قاضي فیصله کړې ده اوس چې کوم لوکل کمیټي د لکه په بل ځای شو یا دا نور دی هغو کم کړی دی یا دغه کړی چې بهی شهادتونه راغلي دي او تاسو اختر اوس په دې کې د عوامو څه غلطي نشته عوام غریبانان وایي چې موږ کوم طرف ته لاړ شو یو راته وایي چې روژه یې کوو بل وایي چې اختر نو لہذا مثلا که اختر په هر جوړ باندې شوی دی د هغې سره زموږ څه کار نشته سیاسي وجې نه یا هر څه چې دی لیکن یو خبره یاد لرئ ګورئ که څوک داسې کول غواړي چې دا مسلمانان په آپس کې جنګول غواړي د دوی زړونه د یو بل نه متنفره کول غواړي نو د الله د رضا لپاره تاسو د دې مشي کار کیږئ چا چې اختر کړی هم ټیک دی هغې ته موږ بد نه وایو بلکې ما پرون چې څونه خلکو اختر کړی زما سره ملاو شي باقاعده مبارکي ول ما ورکړي کومو خلکو چې روژه ده نن یې اختر دی دا هم اختر مبارک لہذا یو بل په دې خبرو باندې خپل اعمال ولې ضایع کوئ هلکه د قیامت په ورځ به ستا نه تپوس کېږي د دې خبرې چې ستا ګاونډي اختر کړی او ستا روژه به ولې وه ته د دې مکلف نه یې بس د هغې دپاره یو قانون جوړ دی بس پرېږده هغې ته